لکه موسی علیه السلام ته چې حکم د زکات راغی نو د تر زوی قارون قرآن کې راځي ان قارون کان من قوم موسی. نو قارون د موسی علیه السلام د تر زوی او دومره مالدارو. علما لیکي چې په 12 قچرو به داغه د خزانو کنجیانې بار کې دي. نو موسی علیه السلام چې ورته وی چې زکات ورکا څومره ورکم دومره هغه چې زکات راټول کو هغه څلوي ډیره جوړ چې ډیره جوړ شو ول دی باندې خو خدای راستی کا زماړو دومره مال خو ځنه شم ورکول. ابل اورځرانه یو سړی تاسو کوی چې دا زکات میاشته په ما څه ډیر شی زکات کیږي خو کټول کال کې داسې لګي لګي ورکو منو ګناګاری کم خو بنا ټول کال کې لګي لګي څه مطلب وی چې بس داسې 2-300 روپے به لګي لګي د ورځې ورکومو دا په یو دم مال کا په یو دم دی ورنکو نو کور دی ورانی. بعض وخت کې به فتوا داسې ورکه چې د سړی دا گردن ته وایي. قاضي ابو یوسف ته هارون الرشید راغی ورته وی چې جامعت فی نهار رمضان دروځي میاشت تا د ورځې می مجامعت کو صفتوا د ما د پاره. قاضي ابو یوسف ورته علیکا ان تصوم شهرین متتابعین 2 میاشتې به پرله پسې روزي نیسي که یو ورځ دې په قضا کړه بیا به د سره نیسي. هارون رشید لاړو انورو قاضیانو ورته وی چې فقد اخطأت یا شیخ فی هذه المسأله. تیر نه وتی مسله دا ده چې سړی قصدن روزه وخوري نو اول به تحریر د رقبې کوي یو مریی به ازادوي کمرای نو بیا 2 میاشتې پرله پسې روزي نیسي که روزي نشوي نیوی بیا به شپېتو مسکینانو له روټۍ ورکړي. نو تا د مرئی خبره ونه کړه او ته د یو دم ووایي چې 2 میاشتې روزي ونیسي. قاضي ابو یوسف ورته وایي چې دې وخت سره تا فتوا مناسب وه هغه بادشاه د زرګونه مریونه دي ورسره که ما اوس ورته ویلی وی چې ته مری آزاد کا نو ته یوه روجه م نه نیوه هره ورځ به یو مری ازادولی او چې سې خوښه دا به یې کوله. نو دله داسې فتوا ورکړه چې دا د ملا ډوکې پې ودردېږي چې د ده یادي چې په روژه کې بیا داسې ونه کړي. نو هر سړي ته به فتوا د هغه د شان مناسب ورکړي. نو دې وخت کې دا نیکبخت چې وی چې ټول کال لګي لګي ورکو مال کدي ورک نه کړې ټولې په یو ځای بیړي دی غر کړه او دا ټول مال در نزي ول نه یاره مالو غر کې. نو عزیزانو دغه عادت د قارون چې دومره لوی ډېرې به ورکوم موسی علیه السلام ته وی چې زه پکې نه او خلق را جمع کړو میټینګ یو چې تاسو څه خبر یې. موسی علیه السلام د زکات حکم کړی دی ځان مالدار کوي او مونږ غریبان کوي. راځي چې صدا سے کار ورته پیدا کو چې بس خلق ته ټول منحرف شي او مونږ هم تخلا څوک وې الزام په لګاو ساعت په لګاو. نو یو خزه راوسته چې خزه راوسته ورته دا یو بکس د اشرفو ډک والا خو چې موسی علیه السلام تقریر کوي او د خپ جذبه کې راشي نو تبر اپاسي او به چې ما اورید د خبره د بیگا ما سره نعوذ بالله بدفعلی کړي دا بدا بکس والا او په مجلس کې به په موسی علیه السلام دا الزام ولګي. هغه ول ډېر بکس واغستو د موسی علیه السلام بیان چې هغه ته ورله چې ورله پکې کېناستا چې موسی علیه السلام خپل عروج کې راغی نو دا را پاسې ده چې را پاسې ده په دې نیت چې زه په الزام ولګوم. اوس د الله د شان ته ګور را پاسې ده په څه نیت او خولې نه وځي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله. اے قوم واوري اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله. مال قارون یو بکس دا اشرفو ډکرا کړي او ټول قوم سره میټینګ کړي وعده کړي و چې د موسی علیه السلام دا الزام لګي. زما د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګوم پویم نشم او ایمان مې فراور. الله اکبر.
موسی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر لوی جلالی شو، ډېر خپه شو، اسمان ته وکتل. الله ورته دغه وخت کې جبريل راولېږلو، ورته وی چې د ځمکې واګې ستا په لاس کې دي چې هر څه ورسره کوې. موسی علیہ السلام ځمکې ته وی چې یا ارض خذي ونیسه، بس ځمکې تر دې ګیټو ګیټو لاندې را قوم ولاړ دی او تماشا کوي. قرآن کې راځي که نه؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. هغه ورځ یاد کړئ چې دریاب مې درته سیري کړ، تاسو مې بچ کړئ او فرعون مې سره د قومه پکې غرق کړ، او وانتم تنظرون، تاسو ورته کته، تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ او کتم چې دریاب فرعون راونیو او موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو چې زه مسلمانېږم، ستا خدای منم که بچ مې کې. هغه ورته الان قد ندمت ولا ينفع الندم، اوس چې ګیر شو اوس یې سم نه کېږي. 400 کاله وشو چې ستا اصلاح نه کېده، 400 اوس یې سم نه کېږي. نو دا قوم ولاړ دی او تماشا کوي چې قارون ځمکې راخ کو، بیا یې ورته وی خوځي تر دې ګوډو ګوډو یې راخ، بیا یې ورته وی خوځي تر دې ملا مړی مړی پورې راخ کو، چې تر مړی لاندې لاړو ورته لو موسی دولت د پاره دې مړ کړم چې مال مې تا ته پاتې شي. هغه ویل نه، ورشئ د ټولې خزانې راوړئ. سړی لاړو تمامې خزانې راوړې او دته په سر کې چې کېښوې، بیا یې ورته ځمکې ته وی چې خوځي، ځمکې سره د خزانو جذب کړو، تر ننه پورې قارون په ځمکه کې روان دی او خزانه یې په سر ده. او قارون هلاک شد که چهل خانه گنج داشت. هغه خزانه او کوی چې ور سره ډکو لاړو نیست نابود شو، سره د مال تباہ و برباد شو. عزیزانو، دولت امتحانی، غریبی دا امتحانی. غریبی ځان له امتحان دی او دولت ځان له امتحان. غریبی دا امتحان دی چې ګورم تا باندې مې شپه وګې راوسته، سره د بچو مې نهار کړی، ګورم چې ته ما ته رجوع کوې او کته یو بنده ته رجوع. نو چې کومو خلقو په غربت کې خدای ته رجوع کړې ده، خدای ته، نو چې سار را پاسېدلی دی، د مصلې لاندې نه ورته اشاره شوې ده چې مصلې لاندې د نن ورځې خرچ ستا پروت، او هر سحر مصلې لاندې لاس کوه او ستا خرچه به روزي. زمونږ یو استاد دی، اوس هم ژوندی دی، هغه وایي په دیوبند کې د طالبانو به انډیوالۍ کولې، چې انډیوالۍ به یې کولې نو کله چای پخ کړې، کله حلوا پخ کړې، کله څه چې د طالبانو طبیعت. نو ما سره به د انډیوالۍ پیسې نه وي، نو چې کومه ورځ به دوی صحبت کولو نو زه به ترې بار لاړم، ځکه چې ما به پکې پیسې نه وی اچولې. وایي چې خوب کې راته وویلی شو چې یو انا ورځ درته مقرر شوه تم طالبانو سره انډیوالي کوه. وایي چې سهار به پاڅېدم، مونځ به مې کړی، نو چې مصلې لاندې به مې لاس کو یا جومات کې صف لاندې به مې لاس کو، نو انا به پکې پرته وه، به مې وا چې تر څومره موده زه دیوبند کې وم نو یو انا ورځ به ما ته میلاوېده. اوس هم داسې وظیفې او اوراد شته چې سړی په هغې کې خدای ته رجوع شي نو د ورځې خرچه ورته میلاوېږي. یو بزرګ ته زه تلی وم، ما ته یې وي چې زما 13 روپۍ ورځ ده، دا د نن نه 13 کاله مخکې ما ته 13 روپۍ ورځ میلاوېږي او ته 12 ورځې دلته ما سره چیله وکړه نو تاله به 12 روپۍ ورځ میلاوېږي. ما ته یې وي 12 مال دا ټول عمر به 12 که بیا به زیاتېږي. وی نه، د وخت د موسم سره سره به زیاتېږي، بیا چې څومره دې خرچ یا بدله راځي. تاسو خیال ده؟ نو ما چیله کړې نه ده، چې نه چې راپسې راشئ چې مونږ ته چیله وښایه. دا مې دې پورې درته ووایي چې خدای ته چې رجوع شي، خدای ته په خدای قسم چې پوره بم نه یو ښځه ده، 3 ورځې لوڼو 4 لوڼه دي او نهره یې تېره کړه. چې نهره یې تېره کړه نو سهار راووته چې زم بچیه چې څه درته پیدا کړه، ګرځي ګرځي ګرځي، هېڅ زړه کې خیال وکړو چې که ماښام زه تشه لاړم کور ته
نو دبا د بچو بڑو پړکوچوي نو د شګو یو پندوکې په خوا د زړو خزو به خیالم کړی پندوکې په سر ګرځول اوس خو نه ململ پټې ګرځي کنه په خوا به خزا اسی چې روانه وم تشه ټوکرای به په سر وا خو اسی بنت لزان به ورته لغړ ښکارېدو نو دی بوډو خزو به چا کرتلې راتلې یا جوار پندوکې وړې یا غنم وړې یا وږي وړي یا څه نو ا د شګو پندوکې په سر کو لونه ورته دروازه کې ولاړې هغه چې ورته وکړه نو چې یاره شکر دې نن می مور سره چا پندوکې کور کې خو نوړه کې خیالو کو چې به ملونه وګوري چې شګي دي نو بسره به وچوي چې شګي پرانیستی دي پاره کې لال او جواهرات ټول تاسو خیال راغی د وخت ولی چې تپوس کوي چې چاته دی ویل ولینا ول زمیر اجازت ورا کولو چې د دومره لوی دولتمن بندگان یو مونږ نو مونږ به غریب دولتمن ته ولی وایو تاسو خیال راغی نن چې دا مونږ د خدای په عظیم قهر اخته یو نو مونږ د خدای سره پرېښې ده او د بنده سره نیولې ده مؤثر حقیقي په هر څیز کې خدای دی او مونږ مؤثر حقیقي په هر څیز کې بنده ګڼو تاسو وګورئ نن دا ټول پاکستان په قهر اخته کله ممبرانو پسې منډې وایي کله کونسلرانو پسې منډې وایي کله صوبایي ممبر پسې منډې وایي کله قومي ممبر پسې منډې هغه ځان له مخکې د خدای په قهر اخته دی په باندې او په کم سوداګانې کوي دوه ډلې دي صاحبه دغه منډۍ لګېدلې د پنجابي غویانو نو قوم په ویر اخته دی په عذاب گرفتار دی سو کوئی زوی میں نہ کریږي سو کوئی لور میں نہ کریږي سو کوئی خزی بدلی میں نہ کیږي سو په یو عظیم قهر د عمل اخته سار چر پاسی هر سره د خدای په عظیم قهر گرفتار رحمان بابا ډیر خویلی ډیر خو وی کتن کوي پچا باندې غرض سوک بن کوي پتا باندې غرض پساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي کڅوک نه کا په دریا باندې غرض دا دنیا په احمقانو د آبادا دا دنیا په احمقانو د آبادا دانا نه کا په دنیا باندې غرض دا دنیا وي دا ټول احمقان دي چې دانای په دنیا غرض نه اوس موږ شپه ورځ ډاکټرانو پسې ګرځو پلانې سپیشلیست دی پلانې سپیشلیست دی پلانې سپیشلیست دی الله د سره د مرګ دارو دی الله د سره د مرګ دارو رحمان بابا وی زد رحمان په درد یار کې د سه خوخیم ز رحمان په درد یار کې د سه خوخیم چې می نشته په دوا باندې غرض دا زما بدن کې بیماری چې ده دا د یار دردونه دي نو د یار په دردونو کې دومره خوشاله چې دوی سره مې سکار نشته او دې سټیټ ته مونږ څنګه رسو دې حتی مونږ څنګه رسو دا خو یا رحمت بابا رسیدل او یا مولانا روم رسیدل چې شاد باش ای عشق خوش سودای ما یاره شور سره چې بند دی پکې عرض میں داو وی دغه باغ بد اخلاص نشي د خزانه کچا پیرت نصد د سکندر کی یو بیگ او پندو کی سو یرولی او تیرے در باندې رااله د دې انجام خو مرګی کن نو مرګ نه بخلاصي گئی کمزه کی نن دا عذاب چې د پاکستان باندې چې ار سړی د خپل سوري نم یریږي که اسی چرته رواني او لفافه پرتیم نو او یریږي چې الکه څه چل نه نن دا قوم دینم سبق نه علي چې ار سړی ته بیلېټه مرګ په سر ولاړ دی اوس خو بیا بیمارې دی او یا به سب بلا در باندې کېدنو مړ کېدی به اوس خو روان او غړم شي غم سره بس اړو پته دې نه لګي نو دې سره سرم ګورا د دې قوم اصلاح نکي او دا قوم د قوم خدای ته رجوع کیږي نه د دوی په مخ کې دنیا تکی تکی شوا دنیا پاش پاش شوا لیکن تاسو وګورئ اوسم د دې ملک حال څه دی دمتوب کے فرق نشتا کنجرتوب کے فرق نشتا وی سی آر کے فرق نشتا ڈراموں کے فرق نشتا زنا کے فرق نشتا شرابوں کے فرق نشتا ایس گناہ کے مسقال ذرے عمر فرق نہ دے راغلے چې دا قوم د خپل مرګونه پسترګو وین نو دی وجنا دی قوم د قوم نه عقل الوته دی بالکل عقل پکې نشتا سوچ پکې نشتا فهم پکې نشتا بعض قومونه داسي کا
سپکې قمقلی نو سپکې هوښیار می بعضې کورونه داسې که سپکې قمقلی نو سپکې هوښیار می عزیزانو اوس نه کور کې عقل پاتې دی نه په بار عقل پاتې دی نه بازار کې عقل پاتې دی نه په هغه خلکو کې عقل شته چې کوم خلک دی وخت کې د اقتدار په منصب باندې ناست د یو ښځې خبره ده د لور مې دې بیړه مري او د زوی مې دې عورت ته او زه دې پکې ګرځم سلامته د لور میړه مې دې مړ شي پردی سړی دی او د زوی مې دې ښځه مړه شي پردی ښځه ده او زه دې پکې سلامته ګرځم بهرحال خدای دې رحم کوي چې زمونږ انجام به څه وي مونږ سره به څه کېږي زمونږ حال به څه وي چېرته به ځو بهرحال عرض دا و چې زکات دا هم د الله په فرایضو کې یو اهمه فریضه ده موسی علیه السلام ته دا د قرآن خبره او د الله د کلام خبره ده یو د کار نکته تاسو ته وایم کاش چې پې پوه شئ یو سلور کتابه د اسمان نه نازل یو او سلور کتاب په دې کې چې دي هغه صحیفې دي او سلور کتابونه دي چې هغه یو قرآن دی یو تورات دی یو انجیل دی یو زبور دی دا سلور کتابونه دي او صحیفې دي دا براتلل په 1,24,000 پیغمبرانو علیهم السلام کې کوم چې رسولانو نو هغې ته به دا د وخت قانون ورکړی شو نو عزیزانو اوس یو کتاب دی او یو کلام دی د قرآن نه سیوا دا 3 کتابونه او صحیفې دی ته کتاب ویلی شي او کلام د خدای ورته نشي ویلی ځکه کلام تعریف که تاسو وګورئ نو خبرو ته وایي تورات او انجیل او زبور په دې کتابونو باندې الله د هغې متعلقه پیغمبر سره خبرې نه دي کړي او مکمل کتاب به جبریل ته ورکړی شو هغه متعلقه پیغمبر ته به راوړو چې دا هغه ته ورکړه چې دا ستا د ژوند قانون دی او بیا په 3 کتابونو صحیفو باندې نه میاش لګېدلې نه هفته لګېدلې نه 2 ورځې نه 3 ورځې نه کلونه او بس په یو 2 منټه کې به کتاب راوړی شو پیغمبر ته به ورکړی شو قرآن کریم باندې څه کم 23 کاله لګېدلي دي نو قرآن کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکولو کې الله کلام کړی دی کله برای راست کړی دی او کله په واسطه د جبریل کړی دی الله ویلی دی چې فلانه آیات فلانه سورت فلانه جمله فلانه کلمه دا ورشه او زما حبیب ته ووایه ما په خبرو پوهېږئ یو 3 کتاب ہوتا کتاب ویلی شي کلام نشي ویلی قرآن کریم تا اول د خدای کلام دی بیا رستو کتاب نو واحد کتاب په تمام آسمانی کتابونو کې قرآن کریم دی چې دې باندې دواړه صفت صادق دي د خدای کلام هم دی او کتاب اوس دا ذهن کې در ترا نشي ما خبره لګه سخته غوندې کړه چې دا نور کتابونه د خدای کلام نه دا شی ذهن کې در نشي ما خو تاسو ته وړاندې وایي چې موږ نه عقل الوتی دی خیال راغی لږه غوندې خبره چې مشکله شي موږ خلق پې بیا پوهېږو نه